نو تمام مخلوق خلق قرآن ذکر کوي. نو د اوو ځمکو پیدایش باب ما جاء فی 7 ارضین چې الله اوو ځمکې پیدا کړي او دلیل پیدا قول الله دی وقول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات الله غذات چې پیدا کړي دي اوو اسمانونه ومن الارض مثلهن او پیدا کړي دي د ځمکو نه پیدا کړي دي د ځمکې نه په مثل د اسمانونو باندې. نو مثلیت که په عدد کې شي نو معنا یې دا ده چې اووه اسمانونه پیدا کړي دي او اووه ځمکې پیدا کړي دي. اووه ځمکې دي دا مثلیت په عدد کې دی. نو اووه اسمانونه شو او اووه ځمکې شو. دا یو. اوس دا خبره چې دا اووه ځمکې څنګه دي نو دا د سورې طلاق آیت دی دا چې هغې ته سورې نساء صغرا وایي. سورې صغرا وړوکې صورت دی سورې نساء. دا رستو صورتونو کې دی دا پای کې راغلی. په دې باندې روح المعانی هلته لیکلي دي چې دا اووه ځمکې څنګه دي. نو اووه ځمکې داسې دي چې دا یوه دا ټوله ځمکه یوه ځمکه ده. دې ته الکوكب الارضي وایي. الکوكب الارضي. او دا باقي شپږ دا د مریخ کې عطارد کې قمر کې زحل کې زهره کې دا کواکب سیاره چې ورته وایي نو دا د ځمکې نو اووه په دې معنا ده. او دا معنا ده چې دا اووه ځمکې دي د پیاز د پوستکي په شانتې لاندې باندې دي. یوه ځمکه دا لاندې دي بله دا بیا ترې لاندې بله دا بیا ترې لاندې بله دا بیا ترې لاندې بله. او دا بله خبره چې یو بل پورې لګېدلي دي خو جدا جدا دي. او درېیمه دا چې دا اووه ځمکې داسې دي لکه دا بر اعظمونه چې موږ دا کوو. بر اعظم افریقا او بر اعظم امریکا او بر اعظم کانیډا او دغه چې کوم دی بر اعظم ایشیا. دا بر اعظمونه چې کوم دی دا اووه بر اعظمونه ته مراد. بهرحال نور تفصیلات هم شته. او والسقف المرفوع الله رب العزت ساس کړی دی هغه چت اوچت یو چت دی چې اوچت کړی دی الله. نو سقف مرفوع نه څه مراد دی؟ السما. قرآن کې تاسو لولئ چې والسقف المرفوع نو مراد نه اسمان دی. او هلته تاسو دا لولئ چې سمکها واغطش لیلها. هلته دا سمکها څه معنا ده؟ سمکها معنا بنا. دای بنا. او والحبوک چې هلته قرآن کې راغلی دی نو حبوک په معنا استواؤها و حسنها. د حبوک دوه ترجمې دي برابروالی او ډولوالی. او دا تفسیر عبدالله زیر عباس کوي. او ازنت چې راځي چې اسمان به غوږ کیږي ځمکه به غوږ کیږي نو د ازنت معنا سمعت. ځکه اذن غوږ ته وایي او سمع په غوږ باندې کیږي. و اطاعت دا ځمکه به موتیه شي اسمان به موتی شي. و القت او به غورځوي نو امام بخاری ترجمه کوي اخرجت
دا القت مانا اخرجت دی ما پیها من الموتا اگه چې په دې کې د مړو نه دي او یوازې مړي نه روایتو کې راځي داسې دا قیمتي کاڼي او جواهرات به راوغورځوي لوی لوی ستنې به پرتې وتخلت عنهم او ځان پوره له دې نه خالي کي او دا تحاها معنا څه ده دحاها ځمکه الله خوره کړې ده او دا بالساهره پیدا هم بالساهره څه معنا ده وجه الارض ساهرې معنا ده د مخ د ځمکې کان فیها الحیوان چې په دې کې حیوانات دي نومهم و سحرهم په دې کې خوبونه هم کوي او په دې کې بې خوابي هم کوي شکر وحید رزق لپاره حدثنا علي حدثنا ابن علي عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومتنا وچه او دا او د خلق و منس کې و جګړه په اردن په ځمکه کې د دې ابو سلمہ چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه عشره مبشرو کې صحابي د غزوی دي د بعض خلکو په ځمکه کې جګړه ساز شوه نو په دخله علی عائشه نبی علیہ السلام خو دنیا نه تللی نو عائشہ ام المؤمنین کا راغې ابو سلمہ فذكر لها ذلك دا مسئله ورته ذکر زما یو قوم سره په ځمکه کې جګړه ده فقالت یا ابا سلمہ دا ټکی یاد کړئ دا ډېر خطرناک ټکی دی یا ابا سلمہ عائشہ ام المؤمنین ورته وایي اے ابو سلمہ اجتنب الارض ځمکې نه ډډه وکړه د ځمکې نه لرې شه بغیر حقی د ځمکې نه ډډه ووه ولې ډډې شه فإن رسول الله صلی قال نبی کریم فرمایلی دي من ظلم قید شبر من الارض چا چې په ظلم باندې ونیو یو لیش ځمکه یو لیش قید اندازې ته وایي او شبر دې دغه ته وایي یو لیش ځمکه چې په ظلم باندې دي ونیوله نو توقه من 7 ارضین په غاړه کې به ورته واچولی شي توق به شي ورته د 9 ځمکې پورې د دې ځمکې نه د 9 ځمکې پورې دا به راوږي شي پرې مرۍ کې به ورته واچوي حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغیر حقه چا چې اونیو یو شی د ځمکې له په ناحقه باندې خسف به یوم القیامه دی به وردن نکړی شي په دې ځمکه کې په ورځ د قیامت الی 7 ارضین 9 ځمکې پورې حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار زمکا دا زمانه چې دا واپس شوی دا که هیئت یوم خلق الله السماوات والارض پاغا شکل او هیئت باندې چې الله پاک اسمان و زمکه پیدا کول السنة 12 شهرا کال د دینا 12 میاشت دی منها 4 حرم او په 12 میاشتو کې 4 عزت مندي دي 3 متوالیات 3 پیدر پیدي متوالی معنی یو بل پسې دي او یو بل د لمن نیولې دي ذو القعده ذو الحج او محرم دي کړه او رجب مضر الذي بين جمادي وشعبان
او یو هغه زبرګه میاشت د مضر چې د جمادي او شعبان په منځ کې ده همغه چې پکې مدرسو له چاندي دا میاشت. حدثنا عبيد بن اسماعيل زمانګه ترجمه الباب خلق الله السماوات والارض. حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام نبي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل دا عشره مبشره کې صحابي دي. سعید دا د عمر د خور خاوندوم دی او د ترزوی دی. عدوي قبیله دا د عمر قبیله دم ده او دا غزوان دی چې مکه معظمه کې د عمر د خور خاوند دی او د عمر خور او دا سعید دی مسلمانان شویو او پیغمبر خوا بوله یو مرګره لګاږي ورته پټ سبق وایي او عمر را روان دی دار ارقم ته راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ټوله راګیسته چا ویل څه کې ویل دې سړی پسې ورځم خلک رانه خراب نه ویل اول دې خپل اوخه د خور غبو کړ بیا که پسې ورځه ویل ولی ویل وسمار ته ویل ای خپل خور غمو کو خپل اوخه سعید غمو کا ورشه الته چې ویوري په دې سورو کې را روان دی او برتوله ورسره ده صحابي پټ کو او دی ورته اوس وږي خیرې دي دا آیاتونه وایي بس چې دغه شو ورلر کوي بس شروع یې وکړه سعید صاحب ووایه خور راله او عمر یې داسې چې ته موږ په دې باندې وهې او ویې ژړل ورته چې ته موږ په اسلام باندې په دین باندې وهې او ته موږ سره دا کار کې دا ته ولې دا ظلم کې بې انصافي کې بس عمر رضی الله عنه کې الله تعالی دا نواز بس تاسو هغه صحیفه ما ته راکړي چې تاسو ویل نه ویل هغې که مشرکې او پلیتې ته هغې له ګوتې نه شی ته ورشه ځان پاک کړه نو بیا راشم چې وروسته بس ویل ما بوځئ نبي علیه السلام نبي علیه السلام دی راوسته حضرت حمزه په څوکۍ ولاړ دی نبي علیه السلام ته جواب وشو چې عمر راغی نبي علیه السلام ورته لر کړ ورلر کړو بس نبي علیه السلام له راغی چې هغه نو عمر اوس هم نقل علیه بس خلاف اسی سعید مې درته ښودې چې دا ډېر لوی سړی دی دا عشره مبشره وکړي د ده د ځمکې جګړه راغلې دې ته واقع دی یو ښځې سره اروان نومې دی دا ښځې وایي فقال سعید وایي نو وایي چې روایت داسې دی چې عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انه خاصمته اروى د دې سره جګړه واچوله اروان نومې زنانه فی حق په یو حق کې زعمت چې دا ښځه وایي چې انه دې سعیده انتقصه دا حق د دنه کم کړی دی او دا حق لها د دې دی او دا مخاصمه چاته ویوړه مروان گورنر ته چې د مدینې گورنر دی سعید یې راوغوښته چې هلکه دا زنانه در باندې دعوه کوي د ځمکې دا څنګه ده نو سعید صاحب حیران شو فقال سعید انا انقص من حقها شيئا زه کمومه د حق د دې نه څه شی اشهدو زه ګوی ورکوم په دې خبره چې لسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر اسلام نه اورېدلی دي یقول فرمایلی من اخذ شبرا من الارض چا چې ونیوله یو لیش ځمکه پردی ظلما په ظلم سره فانه یطوقه یوم القیامة من 7 ارضین پس یقینا دا به توک شي او هار بشي دا په ورځ د قیامت باندې د اوومې ځمکې پورې د دې حدیث نه وروسته چې ما په خپله د حضرت نه اورېدلی دی او زه به چا سره په ځمکه کې زیاتې کوم او د هغه حصه به نیسم دا کله نشي کېدی قال ابن ابي الزناد عن هاشم عن ابيه قال لي سعيد ابن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم
وای سعید زوردن نشما په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا تعلیق دی بخاری ذکر کړی دی دې کې دا ثابتوي چې عروه سمع د سعید نه کړې وه دا علمي مسله ده ځکه د هشام پلار څوک دی عروه دی نو معنا دا ده چې د ملاقات د سعید سره شوی دی او سمع د سعید سره هم شوی ده نو حدیث کې فرق نشته دی بس پې کولی ډېره زیاته ګرمي ده